السلام علیکم مینوالو. زه یم عادل شاه یوسفزی او تاسو ګورئ د عوامي نیوز پروګرام ولسی خبرې. په ولسی خبرو کې مینوالو مونږه ټیلنټډ خلک کم چې د معاشرې دپاره څه کول غواړي هغه خلک مونږ تاسو سره یې میلاوهو او هغوی چې د ملک دپاره څه کول غواړي یې څه کړي هغه مونږ تاسو سره شیر کوو. دا وخت مونږ په یو هاسټل کې ناست یو او مونږ سره دې ټایم کې یو ډېر ټیلنټډ سټوډنټ ناست دی. د دې نوم ساجد علي دی او راځئ چې دې سره ستاسو خبرې وکړو. ساجد علي ورو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد علي ورو دا راته ووایه چې تعلق دې د کومې علاقې سره دی او ابتدایي تعلیم دې څنګه کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو لاول ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د عوامي نیوز چې تاسو موږ له د خبرو کولو موقع راکړه. زما چې کوم دی ساجد علي نوم دی او زما تعلق د چارسدي سیمې د شمالي اشنغر سره دی. ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم په خپل علاقه کې د ګورنمنټ سکول نه کړی دی. ما ډېر په مشکله باندې خپل ابتدایي تعلیم کړی ځکه چې زه ډېر زیات وړوکی وم کله چې زما والد صاحب وفات شو او زه د کور مشر وم نو ما ته د کور چې کوم ریسپانسیبلیټي نو هغه ټول ما ته په حواله شو. نو ما ډېر په مشکله باندې ابتدایي تعلیم کړی دی. ډېر په سختو باندې زه د هغه ځای نه راوتی یم. دا خو واقعي تا ډېر په ګرانه باندې تا به د سکول نه علاوه به څه کار روزګار هم کولو او که نه صرف به سکول ته بتلې؟ د سکول نه چې به زه رالم نو زمونږ داسې پټي وو نو په هغې کې به ما چې کوم دی خپل محنت مزدوري کوله او د هغې سره سره به مې خپل تعلیم هم کو. ساجد دا راته ووایه چې هغې نه پس اوس تا څه اکټیویټیز دي؟ اوس ته څه کوې؟ الحمدلله زه خو چې کوم دی اوس د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه د بي ایس پروګرام په باټني کې کومه نو ریسرچ مې سټارټ دی او لاست ایئر مې دی. نو اوس زه ډېر زیات فخر محسوسوم په خپل ځان باندې او ډېر زیات خوشحاله یم. واقعي د فخر خبره هم ده چې ته یو داسې کلي نه چې کم دی نه راووتې او دونه په سختو باندې تا د یونیورسټي لیول ته ځان راورسو او بیا داسې حالاتو کې سبق ویل ډېر ګران کار دی. دې نه علاوه اوس ته د باټني سټوډنټ وې د لاست سیمسټر. دې نه علاوه ستا نور څه داسې څه اکټیویټي شته؟ او زما چې کوم دی خپل شوق چې کوم و پیله نو هغه زما د کمپیوټر سره ډېر زیات شوق و. نو زما چې کوم دی داسې څه پراپر ګایډلاین نه و وغیره چې زه د کمپیوټر سایټ ته تللی وی. نو زه چې کوم دی دلته د باټنۍ سایټ ته رالم. نو الحمدلله په باټنۍ کې هم چې کوم دی زما پوزیشن ښه دی او د هغې سره سره چې کوم دی زه هغه کمپیوټر لاین باندې چې کوم دی خپل کمانډ مې حاصل دی. کمپیوټر کې څه کوې؟ لکه مطلب څه دغه دی څه پروګرامینګ وغیره کې ویب سایټ جوړې یا څه ګیمونه وغیره جوړې څه سافټویر جوړې که نه صرف بس وینډو کې او بس نور څه نه درځي؟ نه جی په کمپیوټر کې چې کوم دی د وینډو سره سره چې کوم دی نو مالا ګیم هم جوړولی شم. الحمدلله کوم سافټویر چې کوم دی هغه هم راځي جوړولی شم خپل او ویب سایټ ډیولپمنټ چې کوم دی هغه هم کولی شم او د هغې نه علاوه چې کوم ایتیکل هیکینګ دی نو هغه هم کولی شم. ساجد علي وروره ټیلنټ در کې ډېر زیات دی او په پاکستان کې ټیلنټډ خلک ډېر زیات دي او خاص کر زموږ په پښتنو کې. نو ډېره د فخر خبره ده چې موږ نن تا سره په دې هاسټل کې ناست یو او تا سره به خبرې هم کوو ستا د ژوند حوالې سره او کوم چې ستا د ټیلنټ دی په دې باندې به هم خبرې کوو. مینوالو د ساجد ورور کې یو بل ټیلنټ هم دی چې مونږ اوس رالو نو مونږ سره یې خبرې د ملګرو شیر کړې چې دی چې کم مونږ پیانو ورته وایو خو دی په موبایل باندې وهي او ډېره زبردست ده. په دغه پیانو نه به لږه مزه هم واخلو او تاسو سره به د ده د ژوند دغه اړخ هم لږ غونده کې شیر کړو.
ډېره لا ډېره مزېداره. اوس راته ووایه چې د پښتو راته یو ښه مزېدار سونګز ووایه چې کوم هغه ډېر زیات مشهور وي او ستا هم ډېر زیات خوښ وي. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه بالکل دا خو زمونږ د مشرانو هم ډېره زیاته به خوښ وي ځکه چې دا ډېره زړه ګانه ده. مونږ ډېر زیات واړو چې مونږ به دا اورېده. اوس به یې ساجد بهي نه اورو. ډېره لا ډېره مزې وکړه. ساجد بهي دا خو مونږ ور ماشاءالله ستاسو کې ډېر ټیلنټ دی. ساجد بهي دې نه مخکې ستاسو څه اراده ده څه به کوې؟ زما خو چې کوم دی ارادې خو ډېرې دي خو که ژوند وفا کړی وه نو انشاءالله زما چې کوم خپل لاین دی بټني نو دا به زه دې کې به انشاءالله ایم ایس کوم او د هغې نه بعد که ژوند چېرته وفا کړی وه او حالات سازګار وو نو زه به پی ایچ ډي هم کوم انشاءالله کو خدای ته منظوره وه. د ساجد بهي خبرې خو تاسو هم واورېدې خو چې ټیلنټ په کم کس کې وي او کم سړی محنت کوي د هغې چې کوم دی نو هغه ته خامخا میلاویږي. ساجد بهي نوجوان نسل لپاره ستا څه میسج دی؟ د نوجوان نسل ته به زه دا پیغام ورکوم چې تاسو په ژوند کې په هر حالت کې نو تاسو به ماتې نه خورئ. مطلب تاسو چې څومره محنت کوئ نو هغې صله به تاسو له خدای پاک درکوي. مینوالو دا و زمونږ ورور ساجد علي چې تاسو یې خبرې واورېدې د ده دا ټیلنټ هم تاسو وکتو. نوې پروګرام کې به مونږ راځو د یو نوې میلمه سره. تر هغې خپل ورور خپل کوربه عادل شاه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.